دا یو سپیڅلی حقیقت او فطري عمل دی چې د ماحول اثر په هر چا کیږي او بیا دغه اثر د وخت تیریدو سره د انسان په ګفتار او کردار کې نقشي. دغه شان ماشومان خپل مشرانو ته ګوري او هغه سي حرکات او سکنات کوي. د مالاکنډ هریانکوټ سیمې سره تعلق لرونکي د لسم ټولګي زده کړیاله الماس خانم هم د دې ژوندۍ بیلګه ده. په ادبي کورنۍ کې ژوند کوونکي الماس خانم هم یو اساسه پیغله ده، څوک چې د تعلیم سره سره شعر او شاعري هم په ښه ډول کوي. د دې پیغلې په شاعرۍ کې د پښتون ولس درد او د حالاتو رنګ شامل دی، ځکه خو بیشتره خلک د الماس خانم د پنته حق حیران دي. بیا به د مخې له راځي زما پښتو جاړې به، بیا به د مخې له راځي زما پښتو جاړې به، چې د جامه کوټ او پتلون شي په پښتو میینه. ستا د غصې نه لوګی څومره د ښکلا زیاتوي، ستا د غصې نه لوګی څومره د ښکلا زیاتوي، سترګې مې ډکې له جنون شي په پښتو میینه. زړه مې په خپو کې درته ایښی پښتون سر نږدمه، زړه مې په خپو کې درته ایښی پښتون سر نږدمه، که مې د دار په سر ژوندون شي په پښتو میینه. بس د الماس خانم له وسه یې بهر وګڼه، بس د الماس خانم له وسه یې بهر وګڼه، چې هر سبا بېګا تړون شي په پښتو میینه. ولې هغه ته حال د زړه ووایم، ولې هغه ته حال د زړه ووایم، زما په خوله چې اعتبار نه کوي، او د زړه تنوري راله بیا لمبه کړو، د زړه تنوري راله بیا لمبه کړو، لیلا ته وایې چې سینګار نه کوي، او پښتانه مخامخ خبره کوي، پښتانه مخامخ خبره کوي، لکه دا ستا په شا ګزار نه کوي. او په ما مینه ده زه ښه پوهېږم، په ما مینه ده زه ښه پوهېږم، خو بس په خوله باندې اظهار نه کوي. او لیلا د کوره بې نقاب وتلې، لیلا د کوره بې نقاب وتلې، ځکه زړګی مې نن قرار نه کوي. او دا لیونۍ زه څنګه پوهه کړم چې، دا لیونۍ زه څنګه پوهه کړم چې داسې خبرې څوک په جار نه کوي. او شوه جړغونې راته روی ویل، شوه جړغونې راته روی ویل، چې څوک د ستا شانته اقرار نه کوي. د قلم قبیلې سره اړیکې په خپل ځای، ولی دا پیغله د قامي اتلانو سره هم د زړه د کومې نه مینه لري، او د خاورې نه د خپلو قامي اتلانو مجسمې ډیر په کمال هنر جوړوي چې ورته خلک ګوته په خوله پاتې شي. د الماس خانم د فن او فکر قصه په دې ځای نه ده تمامه، بلکې دا هنرمند پیغله په غلبیلونو هم د ستن او تار په ذریعه د اتلانو تصویرونه محفوظ کوي. زما والد صاحب یو شاعر دی، زما ورونه هم شاعران دي، هغوی ته ما کتل نو د دغې په وجه زما په زړه کې هم د شاعرۍ دپاره مینه پیدا شوله، او د هغې نه بعد ما څو غزلې ولیکلې او د خلکو ډېرې زیاتې خوښې شولې. مجسمې چې زه جوړوم نو دا زما ورور کامران ارمان د هغه نه ما زده کړې ده. او دې نه علاوه زه په غلبیلونو هم تصویرونه جوړوم د وړۍ په مدد سره، نو هغه زما خپل تخلیق و، ما په خپله دا زده کړی دی او په خپل یې کوم. الماس خانم تعلیم ته هم وخت ورکوي او مخ په وړاندې تلل غواړي، خو ولې د وسایلو نشتوالی د دې هنرمندي په لار کې خنډان جوړوي. جی تعلیم سره خو زما ډېر زیات شوق دی، زموږ کور کې یو هم داسې تن نشته چې هغه د تعلیم نه وي حاصل کړی. زما والد صاحب هم په دې خبره ډېر زیات زور ورکوي چې تاسو تعلیم حاصل کړئ، که تاسو که انځورونه جوړوئ، که مجسمې جوړوئ، که هر څه کوئ، که شاعري کوئ، د دې سره سره به تاسو تعلیم ضرور کوئ، ځکه چې تعلیم نه بغیر انسان نیمګړی وي، نو انشاءالله تعلیم به زه حاصلوم. په الماس خانم کې د ذهانت او قابلیت ټول صلاحیتونه موجود دي، باید چې حکومت د دې پیغلې مرسته وکړي او په مالاکنډ کې د فن او هنر اکیډمي جوړه کړي چې دا هنرمنده د خپل وطن او قام نوم په درسته نړۍ کې روښانه کړي. د پروګرام نوي سهار دپاره عمران دریاب، خیبر نیوز، مالاکنډ.